شکیل خان درته ووایه چې دغه انتخابات وشو، دې نه پس د ستاسو د پارټۍ د کارکنانو د تنظیمونو د اتحادي جماعتونو دغه کاوش ته څنګه ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني. الیکشن دی، کله پکې ګټه راځي، کله پکې بیلات راځي. بهرحال دغې باره کې خو به ایمل خان پریس ته مخامخ کیږي، بیان به هم جاری کوي. خو زه په دې موقع دا ضروري ګڼم چې زمونږ کم تنظیمونه دي، زمونږ ملګري دي، هغه چې ضروري چې هغه سره تنظیمي سودی ټولو شکریه ادا کوم، ځکه چې ډیر محنت د خپل وس نه زیات کړی دی. ووټران یې روستي دي، کمپین یې چلولی دی، نو زه د هغوی ډیره شکریه ادا کوم. او دې سره سره زه د خپل اتحادي جماعتونو د جمعیت علما اسلام هم شکریه ادا کوم چې موږ سره دلته لوکل لیډرشپ د سار نه واله ماښامه پورې په کیمپونو کې هم ناست وو، ښه را سره هلې ځلې هم کولې. او د افتاب خان د پارټۍ قومي وطن پارټۍ د لوکل لیډرشپ هم ډیره شکریه ادا کوم، هغوی هم را سره ناست وو. نور الیکشن دی، هار جیت پکې راځي، موږ همت بایللو والا نو. انشاءالله بیا به مونږ خپل انشاءالله الیکشن چې کوو هغې کې به ګټه انشاءالله زمونږ وي. د پیپلز پارټۍ او د مسلم لیگ نون هم ډیره شکریه ادا کوم. دا زمونږ اتحادیان او خدای دې کړي چې مونږ آیندم په اتحاد کې پاتې شو. او نور ضروري نه ده چې څنګه ایمل خان بار بار وایي چې مونږ یا الیکشن وګټو یا قومي اسمبلی یا صوبایي اسمبلی ته ورسیږو نو مونږ به د عوامو خدمت کوو. نه، مونږ د پښتنو د دې خاورې مخکې هم خدمت کړی دی او دا ټول د ضلعې خلکو ته پته هم ده، د صوبې خلکو ته هم پته ده. او انشاءالله بیا به هم د دې پښتنو او د دې پښتني خاورې خدمت کوو.